بچی میخواد چه ملنگان دی بچه همون دیره خواهدی رو دیره پکی دی رو بانده و دیره بیمار دی رو بانده بچه هم نیره بانی بده تاسی ما به دیره دوا ما به دیره دوا بیده تا ما بعد بچی می دیر ملنگان دی و خلاص دیر بیاسری و خلاص اختر فال پس راشی چه ما بچه دیگه اختلان ندو خواهد ای بابا بلا بلا راشی والله چې اجي وسم نه یم ښه او بس والا کا خیم بس پیسو خور ډیر پاتې یم بس اجي تو سره څو ښېګڼه کیو بهر ملک نه لرل کیو څه شی کنه بس مواړه لکی بهر نه لکی خپل ملک نام او خدای پاک لمین بابات لره چې ټول شاعر رسوي او غریبان او یتیمان او د غلاوي رسوي مونږ نه ډیر لخای دیلی ala څنګه ځي ها ara پر توګه دی یم شکران چې تا کړی چې په دیلی ala ځي ای والا راشی نو بس مهربانی بده تاسی بی چې تم په واسو په دست کې ویو ما بال بچ لا را لګو بچی دا صحیح ملنګان دي دا واسه دا نه باسه کېنه ته کټ کې ځه ته کټ کې کېنه دوستانو نن 40 کاله مخکې دغه ترورۍ خاوند وفات شو اول ته یې دا زوی چایي چې ملنګان دي او صحیح ملنګان دي او یا بل زوی دی یې ملنګان دي هغه دواړه واړه واړه ته پاتې شو چې نو ترورۍ هغه کونټو پورته یې مونږه کونټو به وکاو سر ورته سپین کا او دایره لوی کړه خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته او حضرت ابو هریره نه روایت ته چې حضور پاک سلام با جنت لپاره داخليږي حضور سلام ویلي اذانونم دي چې زه به جنت لپاره داخليږم چې کله داخليږم په دې دوران کې به یا خزه منډي روي را بشي زه به تې پوښتنه وکړم چې ته څوک یې او تا ته څه مسله دی چې ښځه به راته ووایي چې زه هغه ښځه یم چې خاوند مې مړ شو یتیمانو بچو له ما ژوند تېر کړه او بله نکاح مې ونه کړه لکه سر مې ورته سپین کړ وایي چې حضور سلام دې ځان سره جنت ته داخله کړه واه سبحان الله دا د ترورۍ ژوند خدای پاک په دومره اجر انشاءالله ورکوي وله او چې بچي هلته وښول دا ملنګان دي هغه مسکینه دا وي او زه چې کله راشم که نه دغه دواړو دا کور دومره وړوکی دی چې بس داسې ټرم راته پکې هغه شي ژوند څنګه روان دی پاس غر دی غر له ځي کشاک راوړي اور بلی او دغه نغری روان دی او دا ټول کور دی دا کچن دی دا کچن دا بجلی دا چې دی کچن دا ماحول الې بل رور پروت دی دلې دا رور پروت دی اول راته وایه څنګه شوې اوس والله چې اجي وسم نه یم ښه او بس والا کا خیم بس پیسو خور ډیر پاتې یم بس اجي تو سره څو ښېګڼه کیو بهر ملک نه لرل کیو څه شی کنه بس مواړه لکی بهر نه لکی خپل ملک نام او خدای پاک لمین بابات لره چې ټول شاعر رسوي او غریبان او یتیمان او د غلاوي رسوي مونږ نه ډېر لخای او بخ خپل ایسا ما ورکو او خپل برخه مولا را لګو خیر تاسو ته زنه چويس کړي څنګه غرمه کې لرا ډېر خپل غرمه کې را راغلي اجي کور د ودان او ډېر خپل ریزندو او داسې کور دی چې 12 بجې دی او ډېر په خټه مر راغلي او اجي دوه خلکو ته وایي چې موږ سره ښېګڼه او لاس وړي او خدای پاک لمین دون کانیو او خدای تعالی مجرونه اجیر کیه مسکین ډېر خوښي ډېر یې خوښ دی اجي په ما باندې خو ډېر خلاګيږي خدای قرآن چې ډېر باندې خلاګيږي او خدای پاک خدای به ترقی په لاس کې اچي او خدای د کانیاب کا چې غریبانو او یتیمانو لته شای په لاس باندې ورکوي او کول ولا راځي او ورکوي چې دا واخله امانت دې په کې ټول څو یای تاسو یو تا بچی څو دي
څلور د موري او 15 د اغدي نه شو یو تشوي لاس او خاصه دیار لاس یې دي 14 کسان 14 کسان به څو توړي دوړه به وخره میاشتې خلو چې ډېری خلو چې اجي ډېری څلور به وخره یاره څلور به څلور چې وخره اګار شو چې کم څلور زره 8000 داش 8000 داش غوړو پیپم 15000 بیا نو چې دیار لاس دا کړه په 2000 مکسم څه وخله نو خبره مطلب ما دوستانو دا دی چې ما یو خپلوان دی او بس هغه اجي بیمارم هغه ته هم دعا وکړي خدای ولا روغ سي اجي خدای پابلو لامین د خکا الله و نبی جین خکی او خدای راحت اجي تولان خورز در کی او خدای تان خکی او خدای بچی کني او کاجي چې تم غریبان او اتیمان ولا پیسې را رسېږي او دا اونسه 15000 دا شو 15000 لزر شوي دا 15000 دا تاسو شریکه کور نه کړی خاب شریکه دوړي راخلی او غړي دا صحیح څلور توړي به وخت صحیح څلور دوه بل رور لا ورکړي هم ملنګ ملنګ او دوه بستاشي خرڅ صحیح غارشه دوه بلوټي په وخلی 2000 والا صحیح یا لوټه باغ لا ورکړي یا بستاشي دا به ټوټل راشي 12000 12000 او بس دا زر باندې سبزی راوړه سبزی به ادله ورکړه او بس په شریکه خورای دعاګانې کوي خدای پابلو لامین دی اجي کني او کا خدای غمونو دردونو نه وساته ډېره دوا بچیان د کنیاب کنه بچیا یا بچی ډېر وتیر که و کنیاب چې و خوشحال چې بچی و سری جامعه د مرگ نم خدای وساته بچو امین امین زیاده ترونه بس پروگرام ختمومه دوستانو نن می یو عالم نه خبر اوریدا چې دا کومه میاشت روانه ده دا ذل قاعده ده او بیا ذل حجه ده او بیا چې غدای محرم دی نو عالم وی چې دا درې واړه میاشتې د رمضان په شان ډېر د فضیلت میاشتې دي یعنی کې دا ذل قاعده او دا بیا په ذل حجه حج والا او بیا محرم الحرام چې دا ډېر فضیلت میاشتې دي او په دې کې به څه کوي ظلم به پکې نه کوي عالم وی چې ظلم نه ځان وساتئ ګوره یو قسم ظلم هم ونه کړئ هغه که پیسو ظلم وي که جاني ظلم وي که مالی ظلم وي او که بې انصافي وي چې چا سره مو نه کړی او یو چې ښېګړه پکې وکړی واه نیکۍ پکې وکړی نو زه خوشحاله یم چې دغه مسکینانو له دغه غریبانو له زه په دې ذوالقعده کې رالم او حاجي صاحب ګاونډي مو خپلوان امانت مې ورته حواله کړ نو الله به انشاءالله ډېر اجر او بدل ورکړي او دا یم راووته او قهوه هم د ورسره ما باندې قهوه څښې ما باندې قهوه څښې خوشاله اوسئ دوستانو راځئ چې ژوند وکړو ژوند کې خوشحالۍ وشو ورته خوشحالۍ وشو او قسم دی چې مزه داسې که چې خوشحالۍ تقسیم کړي روپۍ بل له ورکړي او دغه فقیرانو ملنګانو مسکینو په دعا باندې تورئ په دعا باندې به انشاءالله الله پاک مونږ او تاسو ته هم خیر پخی او انشاءالله مونږ او تاسو ژوند به مو سره ښه کوي خدای خلا راځي خدای دون خلا راځي چې تاسو سره مدد کوي امين خدای پاک رب العالمین ټول لاجرونه امين خوشاله خدای په سټه روخ کا جانو ورات د جزاک خلق لا امانت ورسوي او خلق نه ډېر نه خیاجي جزاک الله جزاک امين ثم امين خوشاله اوسئ الله پامان